الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باني درود و سلام نبعد زما معزز و محترمو الله رب العالمين چې مونږ پیدا کړیو زمونږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره او عبث نو بلکې الله رب العالمین چې کوم مقصد د پاره موږ د دنیا ته راغلیو هغه مقصد رب العالمین موږ ته په قران کریم کې بیان کړی دی او د هغه د بیانولو د پاره د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل او دی انبیاء ته دا خبره وویله چې خپل امت د دې خبرې نه خبر کړي چې کم انسانان زما د خودل شي په لار باندې زی او زما تابعداري او اطاعت کوي نو رب العالمین هغه د پاره جنت او نعمتونه تیار کړی دي او کم انسانان چې په هغه لار باندې نزي د هغه په طرف باندې لار نخپلې نو رب العالمین د هغه د پاره جهنم او غصه او قهر تیار کړی دی زما محترمو د الله رب العالمین د انسانانو سره کرامن کاتبین مقرر کړی دي دا د څه د وجنه دا د دې د وجنه چې کله انسان کم عمل په دنیا کې کوي نو الله رب العالمین ته پته ده خدا ته پوس د دې د وجنه کوي چې دا انسان سبا د خپل اعمالو نه منکر نشي ځکه الله رب العالمین د مشرک هغه صفت په قران کریم کې بیان کړی دی چې کله رب العالمین مخ ته ودرول شي الله رب العالمین چې ته پوس کوي چې انسان ته په دنیا کې شرک ولې کړو هغه به ته چې والله ربنا ما كنا مشرکین چې الله مونږ په دنیا کې شرک نه وکړو تا چې کوم پیغمبر را لېږلی او د هغې خبره مې منلې وه د هغې په لار باندې روان وم الله به ورته وایي چې د اندامونو ته به یې وایي چې اندامونو د انسان شروع شي ګواهي ورکوي ولې په دنیا کې مونږ ته دا ویلي دي چې یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون انسانانو د دې خبرې نه غافله نشئ چې الله رب العالمین مونږ ته ګوري او مونږ چې په دنیا کې کم عمل کوو که بد عمل کوو که ښه عمل کوو زمونږ نه څوک تپوس والا نشته دی ځکه الله رب العالمین سم دستي عذاب هم انسان له نه ورکوي نه بلکې الله فرمایي چې دا ستاسو لاسونه دا ستاسو خپې دا ستاسو ژبه دا ستاسو پوزه دا سترګې دا ټول به د قیامت په ورځ باندې ګواهي ورکوي او بیا دا انسان به دې اندامونو ته وایي چې لما شهدتم علینا موږ باندې ملي ګواهي ورکړې ده اوس په جهنم کې دا ته سوځېږي هغه وته چې زه څه خبرم انطقنا الله الذي انطق كل شيء زه خو دې الله رب العالمین گویا کړم ما ته فرمایل چې دې انسان په دنیا کې پتا باندې څه کارونه کړی دي هغه ټول بیان کا نو دا لاسونه هم ته هغه خبرې بیانې چې په دې باندې مونږ کم کارونه کړی سم کوچت کړی دي دا خپې به هم بیانې چې کم څه تلیو څه کارونه په کړیو څه د پاره په تلیو دا ټول خبرې بس ما محترمه مونږ ته بیانېږي دا الله رب العالمین لکونو کروڑونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې
چې هغه موږ ته رب العالمین ذات او صفات اسماء او احکام راته وښودل او هغه لارې او طریقې هم راته وښودې چې په هغې باندې موږ د رب العالمین رضا او جنت پې حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم وښودلې چې په هغې باندې اجتناب سره موږ د رب العالمین د جهنم او د قهر نه بچ کېږو. زما محترمو، الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو نو دا روزمره ژوند چې دی په دې کې زما محترمو انسان هر قسم ته اعمال کوي، هر قسم کارونه کوي، خو دې انسان نه په دې اعمالو کې په دې کارونو کې کوتاهیان هم کېږي، ګناهونه هم ته کېږي، غلط کارونه هم ته کېږي، خو دې انسان ته پکار دی چې په هغې باندې اصرار ونه کړي، په هغې باندې کلکوالی ونه کړي چې زمړه څوک به زما څه وکړي، زه کولی شم، زه هر څه کولی شم. نه، بلکې الله رب العالمین فرمایي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کم انسانان چې ګناه کار وکړي او په خپل ځان باندې ظلم وکړي، د ظلم مراد دا نه دی زما محترمو چې صرف خپل ځان باندې زیاتې وکړي، سړی ځان ووهي یا بل ووهي، نه، د ظلم نه مراد علما فرمایي چې هر قسم ته خبره ده، بل انسان ته دې کنځل وکړه، بل انسان ته دې څپېړه ورکړله، بل انسان ته دې عزتمن انسان او د هغې بېعزتي دې وکړله، یا خپل مجلس کې ناست وې او د بل انسان پسې د غیبت وکړو، د بل انسان بهتان به یې باندې وتړلو، دا ټول خبرې په څه کې راځي زما محترمو؟ دا په دې ظلم کې راځي، ځکه زیاتې دی که ظلم دی. اولنۍ معافي به انسان د چا نه غواړي؟ الله خپله فرمایي چې دا انسان به اولنۍ معافي د الله رب العالمین نه غواړي چې ذکر الله، الله رب العالمین به یادوي چې الله غلطي رانه شوې ده، ګناه رانه شوې ده او په خپله ګناه باندې اصرار نه کومه، واستغفروا لذنوبي، وانا خپل د ګناهونو نه څه وکړي؟ بخښنه وغواړي. او دویمه خبره زما محترمو هغه دا ده چې دا انسان هغه کس له لاړ شي، ځکه دا حقوق العباد دي، الله رب العالمین حقوق الله هغه معاف کوي که چېرته د رب العالمین خوښه شي، ځکه الله فرمایي چې ان الله یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله رب العالمین شرک نه بخي. ولې؟ تاسو وګورئ د دنیا ماحول دی، دنیا کې هم چې کله یو انسان چا سره دوستی وي، چا سره ملګرتیا وي او دغه انسان سره بل انسان چې کوم دی دوستی او ملګرتیا کوي، موږ انسانان یې برداشت کولی شو؟ هیڅ کله نشو برداشت کولی. نو رب العالمین چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، زه او ته یې پیدا کړي یو، زمونږ د پرورش، زمونږ د خوراک استازی دا نظام برابروي، هغه به څنګه ځان سره شریک برداشت کړي؟ زما محترم هیڅ کله نشي برداشت کولی. نو پکار دا دی چې د حقوق العباد کې هغه بنده له ورشو او د هغې نه څه وغواړو؟ معافي وغواړو چې ای وروره خبر شوی نه وم او ستا په باره کې مې داسې داسې خبرې کړې وې. لکه سفیان رضی الله عنه چې کله ایمان نه راوړی، مدینې ته د احد نه بعد راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مذاکرات کول، چې کله د مدینو په کوڅو کې ګرځېدو، دا کمزوري صحابه چې کوم وخت مکه کې وو، عمار رضی الله عنه، بلال ابن رباح رضی الله عنه، صهیب رومي رضی الله عنه، دا یو ځای کې ناست یو مجلس کې، دا ابو سفیان په خوا کې ورسره تېر شو، دیو خپل منځ کې دا خبره وکړله چې دا د الله رب العالمین دشمن دلته څه کوي، که موږ سره توره وی نو د دې دا سر به موجلی وي. ابو بکر رضی الله عنه خوا کې ورسره تېر شو او دا خبره ورته وکړله چې دا خو د قریشو مشر دی، د کفارو مشر دی، ولې داسې خبره کوئ؟ دغه خبره د ابو بکر رضی الله عنه د صحابو ته لږه شانتې سخته ولګېده. سمدستي راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه چې د الله رسوله ابو بکر رضی الله عنه داسې داسې خبرې موږ پسې کړې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر راوغوښتو چې راشه، تا دې صحابو ته داسې داسې خبرې کولې، په دې وجه باندې به الله رب العالمین کېدی چې تا نه ناراضه شي. وګورئ ابو بکر دا ونه ویل منل لري که دا خو کمزوري صحابه دي، نه دې باندې څه کومه، نه، سمدستي ورغی هغې ته وویل چې ای وروڼو زما په خبره باندې تاسو خفه شوي خو نه یې، ولې حقوق العباد دی زما محترمو، د دې وروڼو او د دې ملګرو زړه یې دردولی و
سمدستي د ابوبکر وګړه جلیل القدر صحابي دی 10 مبشره کې دی د جنت زیری وته ملاو شوی دی نور فضیلتونه تاسو ته معلوم دي زما محترم د ابوبکر رضی الله عنه سمدستي ورځي او د صحابه ته وای زما په خبره باندې تاسو نه خفه شوي که چېرته دردمن شوي او خفګان نه ته رسېدلی زه تاسو نه معافي غواړم الله فرمایي چې ګوره ولم یصروا علی ما فعلوا په کم کار باندې چې دیو وکړو دا ګناه په خپل ګناه باندې به ټینګېږي نه په خپل ګناه باندې به مضبوطېږي نه چې مړه ښه مې کړي دي زه د دې لاس خلاص چې څه کولی شي ودي کي نه بلکې په خپل ګناه باندې به سمدستي چې دی نو عاجزي او انکساري کې الله رب العالمین د مسر به سجود کېږي چې الله ګناه رانه شوې ده او که کوم رور د پاره دې کړی وي د هغه رور نه به هم معافي غواړي ځکه هغه مشهور حدیث ته تاسو معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه سره یو ورځ ناستو او دا ورته فرمایي چې من المفلس فیکم ای زما صحابه د دې خبر راکړي چې تاسو کې غریب سره څوک دی هغه ورته فرمایي چې من لا درهم له ولا دینار چې رسول الله هغه سره غریب دی چې پیسې ورسره نه بنگلې ورسره نه ځمکه ورسره دا غریب سره دی هغه ورته فرمایي چې او ټیک د تاسو په نسبت باندې د دنیا کې لیکن د الله رب العالمین په نسبت باندې غریب انسان هغه دی چې الله رب العالمین دې انسان لا 50 کاله 80 کاله 100 کاله ژوند ورکړي وي او دې په دې ژوند کې منځونه کړي وي عبادتونه کړي د قران کریم تلاوتونه کړي وي ذکر اذکار کړي وي خو سره د دینه یو انسان له بے ځای سپیړه ور کړی وي یو انسان ته بے ځای کنزل کړی وي یو انسان پسې غیبت کړی وي یو بل لور داغه بے عزتی کړی وي نور داغه سداسي معاملات کړی وي چې هغه باندې داغه خپه شوی وي او دا دلته وایي چې مړه نه کا دا څوک چې ما د دې خبرې کوي دا د څه حیثیت ته حکومت چې دا کار نه کړی دی زه د دې لاس خلاص راسه کولای شي هغه دیو کی دا خبره چې دا انسان او دا مونږ کې شته زما محترمو تاسو به ګورئ زموږ د روزمره ژوندۍ کې دا خبره مونږ کې موجود دی او خاص کر هغه کسان چې هغه ته الله رب العالمین لږ مال ورکړي لږ جاه او جلال ورکړي هغه کې خدا مرتبه خامخا په دې کې شته لیکن بیا په دې دنیا کې لګیایو صدقې ورکو ذکر اذکارم کو منځونم کو نوافلم کو تهجدم پاسو د قیامت پر ورځ باندې د الله رب العالمین مخ ته ودرېږي الله رب العالمین نه تاسو کوي او حساب او کتاب وي اخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو بده کې با همدغه کس چې چا پسې بے عزتی شوی دا د چاته سپیړه ور کړی دا چاته چې کنزل کړی دا اب आवाज وکړي الله دا پلانی سړي ما د پلانی ټیم باندې پلانی ځکه بے ځای سپیړه را کړې و از ما زړه دردولې زدانه معاف کوم از ما بدل کې واخله او سوچو کوي شپېته کاله او یا کاله ژوند کې موږ څو کسانو ته داسې تکلیف رسولې او هغه لو وګد لین را پسې ولاړې الله رب العالمین به تو ملائکه ته فرمایي چې د دې باندې کیانې دا کم شپېته او یا او سل کاله کې کړې دي دا والي او د دې نامه اعمال کې واچوي اوس یو ختميږي او بل راځي او بل ختميږي او بل راځي ستاده ته د 50 شپېته د 100 کالو نیکی هغه مهنت هغه بل چا ویوړه ده پس باندې په دې وړه خبره باندې چې موږ د ډېر سپک ګورو ډېر ورکوټي وته ګورو او په خپل خبره باندې مضبوط ولاړ او دا غیر نه معافي غواړو نه خپل ځان هغه ته ټیټو نه خپل ځان چې کوم کې د عاجزي پیدا کوو ملائک بوته چې الله د چې کوم دا سولېخ کاله او شپېته کاله او سل کاله مهنت کړو ځان ستړی کړو شپه ورځ یو کړو هغه نیکی خو ختمه شو اوس څه چلو کو الله به ته وایي چې د هغه کس بدی راواله د په تله کې واچوي یا الله ټول امر واچول دا خو خالی پاتې شو الله به ته وایي چې اوس پړ مخې جهنم ته راکاږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته زما محترمو پس باندې مهنت مونږ کړې په دې شپې سولېخ کاله کې ځان هم ستړی کړی دی مونږ ته په وخت راغلی یو تبلیغ له ومزو د الله عبادت هم کو د الله بندگی هم کو خو په وړه خبره باندې خپل ضرور سره مشتو گریبان شوی په وړه خبره باندې هغه ته کنزل کو په وړه خبره باندې هغه بې عزتی کو په وړه خبره باندې هغه چې مونږ نه لاړ شي د هغې پسې مله دا خو داسې داسې سړی دی مله دې کې خو دا مصیبت دی مله دې کې خو دا شی نه دی
د هغه زړه مونږ ودردولو که دا کس ستا مخې ته ناست یو ته د هغې مخې ته دا خبره وکړي نو آیا هغه برداشت کولی شي نشي برداشت کولی سمدستي ستا ګریوان ته لاس اچوي دغه د خفګان خبره زما محترم دغه زمونږ د 50 کالو هغه مهنت هغه ضایع کېږي په دې سره او دا مونږ کې باک دې غټه خبره نه ده مونږ کې دا اسانه خبره ده ما دا بس ما څه وکړي زه دا خو کمزوری سړی دی لا الټه د هغې حسب و نسب بیان کو چې ما دا خو دا قبیلې والا دا خو دا دی او دا خو دا دی دا بس ما څه وکړي ما له خو الله عزت را کړی دی ما له خو الله جلال را کړی دی مال دی را سره پولیس والا را سره ګرځي د ایم پی ای او ایم این ای سره مې تعلق دی دې سره مې تعلق دی هغه سره مې تعلق دی دا خبرې کوو لیکن دا د دنیا کې د زما محترمو د الله رب العالمین سره دا تعلقونه د چا په کار نه راځي ځکه الله فرمایي چې واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تقبل منها شفاعة هلته به نه سفارش پکارېږي نه به چاله چې کوم دی نو رشوت مشوت هغه شی هم نه پکارېږي ولا هم ینصرون او نه به تا سره کوم مدد کېږي هلته به صرف هغه شی پکارېږي تا چې کوم په دنیا کې کړی دی دا هر څه به په دنیا کې پاتې کېږي دی وړو وړو خبرو ته زما محترمو حاضرېدل پکار دي احتیا پکار ده دې ته ځان متوجه کول پکار دي دا نه چې د یو ورور بېعزتي دې وکړله بس زموږ خیر دی څه چلو شو نو په دې خیر باندې دلته دنیا کې خو ځان خلاص کړي دنیا کې خو ځان بچ کړي لیکن د الله رب العالمین په نیز باندې به ځان څنګه بچ کړي د الله رب العالمین په نیز باندې به ځان څنګه لرې کړي دغه معذرت او دغه ضرور نه معافي غوښتل دا د انبیاو صفت دی زما محترمو تاسو وګورئ نوح علیه السلام او آدم علیه السلام چې کله الله رب العالمین جنت ته بوتله ورته وویلې چې آدمه لا تقربا هذه الشجره د دې ونې ته به نه نږدې کېږي ګورئ هغه چې نږدې شو څه ویل دا ونه ویلې چې الله څه چل مې وکړو خو دا وړه ونه وه هغه مې خوړلو نو بس ځکه نه خیر دی نه سمدستي وایي چې قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله غلطی رانه شوې ده شیطان وښویولم که چېرته ته راته معافي ونه کړي نو زه به د تاوانیانو د خسران نه به شم وګوره الله رب العالمین نه دا پیغمبر سمدستي معافي غواړي ولې حقوق الله یې پامال کړی نوح علیه السلام ته وګورئ چې کله الله رب العالمین ورته وویل چې کشتۍ جوړې کړه اوبه راغلې هوا راغله هغه بچی چې کوم دی نو غر ته تلو بچي ته یې وویلې چې ګوره بچیه راشه دې کشتۍ ته وخېږه هغه ورته وویلې سآوي الى جبل يعصمني من الماء زه به دې غره ته وخېږم د اوبو نه بچ کړي هغه ورته وویل چې لا عاصم اليوم من امر الله نن ورځ د دې د الله رب العالمین د دې عذاب او د دې سیلاب نه د بچ کېدو لاره نشته دی ګورې هر ځای کې به دا تباه کېږي سوا د هغې نه چې په دې کشتۍ کې چې څوک راوخېږي بیا ورته چې کله تباه شو نوح علیه السلام الله رب العالمین ته څه فرمایي چې الله انه من اهلک انه الله یو خبره درته کومه هغه دا دی چې زما دا زوی دا چې کوم دی نو کافر مړ شوی دی او دته ته بخښنه وکړه ځکه زما د اهل نه دی او زما د خاندان نه دی الله رب العالمین ورته وویلې انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح اے نوح علیه السلام د عمل چې کوم دی نو هغه صحیح عمل نه و هغه کافر عملو دا ستا د اهل نه دی ستا اهل والا هغه دي چې ستا خبره یې منلې وي ستا په لار باندې روان شوي وي تا چې کوم دعوت پیش کړی هغه دعوت یې خپل کړی وي ګوره الله رب العالمین سره مباحثه وکړه او که نه د څه باره کې د خپل د زوی په باره کې ځکه پلار په خپل د زوی باندې څونه رحیم و کریم وي زړه به دردېږي که نه الله ورته څه وفرمایل چې نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح دا تباه دی د دې عمل برباد دی بیا الله رب بیا څه وایي نوح علیه السلام قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم الله ز پناه غواړم په هر هغه خبره باندې چې ما ته پته نه و ما ته نه سوال کړی دی والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين الله کچته ته ما ته بخنه ونه کی او ما ته عفو ونه کی نو زه به د چا نشم تباګنو نه بشم وګوره سم د نوح علیه السلام څه کوي د الله رب العالمین نه معافي غواړي
همدغه شان موسی علیه السلام ته وګورئ چې کله د خضر علیه السلام سره ملاو شو هغه ورته وایي چې ګوره ما سره وخت نشي تېرولی هغه ولې نشم تېرولی دا څه خبره ده او ښه خو یو خبره یاد وساته چې زمانه به د سبق په منځ کې به تپوس نه کوې ګوره ټیک شو نه به کوم چې کله لاړ هغه کشتۍ والا د سمندر ته وخته او کشتۍ ماتوله موسی علیه السلام دا څه کار کوي دا څه شی کوي هغه ورته چې ګوره تا ته ما نه ویلي چې ما منځ کې به خبرې نه کوې بیا ګوره دا یې ونه ویلې چې مړه استاد چې غلی کښېنه یو خو تا نه تنګ لرالو خیر دی که وړه خبره ومې کړه نو څه چلو شو نه دا یې ونه ویلې بلکې څه وایي لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا اے استاد جی غلطی رانه شوې ده ناپوهۍ کې مې دا تپوس نه کړی ما نه هېره وه ما ته بخښنه وکړه دوباره به داسې نه کوم بیا چې لاړو بل کار باندې هغه هلک چې ورته میلاو شو هغه یې وچلو بیا ورته چې نوکره دا خو ناشنا کار وکړو چې سم دم سړی دی نه یې څه ګناه کړې ده نه یې څه ښه کړي دی نه یې بد کړي دی او تا ووجلو هغه بیا ورته چې ګوره الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا بیا ورته موسی علیه السلام څه فرمایي ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني یا استاد جي زه ډېر بد اخلاقه یم زه چې کوم دی نو ډېر کمزوری یم بار بار تا نه تپوسونه کوم خو که دې ځل مې نه تپوس وکړه بس ما ته د خپل شاګردۍ نه وباسه چې کله بیا درېیم ځل باندې لاړو او هغه کلی والا ته لاړو کلی والا ته یې ویلې چې مونږ ته مېلمستیا وکړه هغې مېلمستیا ونه کړله هلته یو دیوال و هغه یې ورله جوړ کړ سمدستي موسی علیه السلام فرمایي چې استاد جي نو لږ د وږي و لږ مېلمستیا تپوس به ورته کړی وی که نه او ګوره تا ته ما نه ویل چې ما نه به تپوس نه کوې بس بیا استاد جي چې هذا فراق بیني و بیني نو ګورئ غلطي کېږي سمدستي څه کوي د استاد نه معافي غواړي استاد نه عاجزي کوي چې استاد جي خیر دی او خیر دی الله هم فرمایي چې ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون په خپله خبره باندې ټینګ نه شي دا د انبیاو صفت دی زما محترمو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه شانتي معذرت به کړی دی زما محترمو او دا د انبیاو صفت دی په دې کې خپل ځان کمزوره کول دا مو وایه چې یاره زه خو چې کوم دی سپک شومه یا زما بېعزتي وشوه یا نه تا چې کوم وخت کې دا ګناه کوله تا چې کوم وخت کې دا بېعزتي د دې انسان کوله په هغه وخت کې څه چلو په هغه وخت کې دا خبرې تا ته یادې نه وي ښه مکمل یادې وي دلته هم زما محترمو چې کله موږ د حقوق العباد او حقوق الله کې دا د انبیاو صفت په خپل ځان کې پیدا کو دا د صحابو صفت په خپل ځان کې پیدا کو نو اله به زما محترمو موږ څه یو کامیاب به یو موږ به سرخرو یو او اله به زموږ چې کم 50-60 کاله زندګۍ کې کم موږ محنت کړی دی کم نیک عمل هم کړی دی هغه نیک عمل به زموږ شي بچ به که نه نو 50 کاله 60 کاله عبادتونه کوو تبلیغ کوو په الله په لاره کې وضو دا ټول ارسه به زموږ څه شي برباد بشي غوسه خو هر سړي له ورځي خو شیطان ناسره لګېدلی دی شیطان د الله سره دا وعده کړې ده ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم یا الله شا طرف نه هم راځم د مخې نه هم راځم ښي طرف نه ګس طرف نه د بره نه ولا تجدو اکثرهم شاکرین ته به دیو کې شکرګزار مونده نه کړي معافي غوښتونکي والا مونده به نه کړي تا ته به انابت کول والا مونده نه کړي نو الله ورته څه ویلې الله ورته وفرمایل چې شیطان الا عبادک منهم المخلصین دا خو ستا خبرې دي دا خو ته خو زما نیکوکار بندګان چې څوک زما نه یېرېږي هغه ته به دا معافي غوښتل او دا انکساري او عاجزي کول دا به چې دی نو ورته غټه خبره نه ښکاري سمدستي به ورځي دي رور له سمدستي به راځي که د الله رب العالمین حقوق یې پامال کړي دا الله ته به سر به سجود کېږي چې الله دا ګناه رانه شوی دی الله دا غلط کار رانه شوی دی نو الله څه فرمایي الله فرمایي چې کله دا انسان دا خبره وکړي ملائکو ته دا زمونږ دپاره الله رب العالمین یو قسم ته غیرت کوي چې دا انسان دې خبرې د چا مجبوره کړو چې دا انسان راځي او الله ته عاجزي کوي الله نه سوال کوي د الله رب العالمین د سر به سجود کېږي دې خبرې د چا مجبوره کړو دې خبرې مجبوره کړو چې ولم یغفر الذنوب الا الله ګناهونه معاف کول والا بل څوک نشته دی الله ته صرف زما خالق ته زما مالک هم ته دا ګناهونه معاف کول والا دا حقوق العباد کې شو دا حقوق الله کې شو
او حقوق العباد کې د کم ملګری او د کم رور بې عزتي دي کړي کنزل دی وته کړي بې ځایه سپیړه دی ور کړي د هغې پسې د غیبت کړي وي هغې نه ورتګ پکار دی چې وروره دا غلطي رانه شوې ده وروره دا زیاتی رانه شوی دی په دې کې ما ته معافي او عاجزي وکړم بیا الله څه فرمایي دغه شانتې خبرو دپاره دا نه چې بس تا په ذهن کې دا خبره راغله چې بس خو الله نه مې وغوښته الله رب العالمین نور څه نه راکوي نه الله رب العالمین په دې خبره باندې دومره خوشحالېږي چې د هغې خوشحالۍ اندازه نشته دی څه فرمایي اولئک جزاؤهم د داسې خلکو بدله څه شی ده ځکه موږ په دنیا کې لالچیان یو که نه چې کله کم کار کوو سمدستي زموږ ذهن کې دا خبره ما ته به څه میلاوېږي ما ته په دې کې څه فایده ده ما له به الله څه راکوي الله فرمایي چې جزاؤهم مغفرة الله رب العالمین دغه شانې کس ته بخښنه کړې ده او بخښنې سره وجنات تجري من تحتها الانهار داسې جنتونو ته به داخلي چې د هغې د لاندې نهرونه دي ها بیا څه فرمایي بیا به د انسان په زړه کې دا خبره مړه خو یو ورځ به یې دوه ورځې به یې ځکه دنیا کې زموږ دا ماحول دی که نه چې کله یو انسان چا سره ښېګړه کوي یو ورځ وکړي دوه ورځې وکړي درې ورځې وکړي په څلورم ورځ باندې ورته مړه بس دی که نه تا هم چې کوم دی خوند واغستو داسې وایو که نه الله څه فرمایي الله وایي چې نه دغه بخښنه دغه جنت خالدین فیها همیش دپاره به زه په دې باندې تنګېږم نه نعم اجر العاملین دا ډېر ښه بدله ده د عمل کولو والا ده خو چا موږ خپل ځان کې دا عمل پیدا کړو خپل ځان کې موږ دا عاجزي انکساري پیدا کړو دا عمل په خپل ځان کې موږ راولو دا نه تاسو وګورئ تاسو ته ما د ابوبکر رضی الله عنه واقعه پیش کړله پکار دا دی چې ابوبکر رضی الله عنه دا ویلې وی چې یاره الله زه چې کوم دی نو عشره مبشره ګرځولم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کړی دی په هجرت کې الله رب العالمین ما ته دا ویلو چې ته ملګری د په غار کې ډېر اوچت مناقب دي زما نه بلکې هغه کمزورو صحابو له لاړو ورته وفرمایل چې یارونو زما په خبره باندې تاسو خفه شوي یې زه د خپل د خبرې معافي غواړم دا معافي دومره اوچت صفت دی زما محترمو د الله رب العالمین دومره خوښ دی چې الله انسان له بخښنه هم کوي او جنت هم ورکوي الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین مونږ کې عاجزي او انکساري پیدا کړي چې مونږ د خپل ضرورت نه کم زیاتې شوی وي د هغې ته لاړ شو او د هغې نه معافي طلب کو د هغې نه درګزري طلب کو د هغې ته ووایو چې وروره دا سخته او دا غلطي او دا زیاتې زما نه شوی او ته ماته معافي وکړه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زما محترمو دغه درگذری صفت او د عفو صفت د انبیاء صفتو چې آدم علیه السلام هم کړو نوح علیه السلام هم کړو موسی علیه السلام هم کړو زمون خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم کړی دی د هغې نه بعد صحابه ابو بکر رضی الله عنه هم دغه شان دي د عمر رضی الله عنه او د ابو بکر رضی الله عنه په خبره باندې بحث راغی دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مقدمه پیش کړله
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیا تاسو ما د ملګری ما ته پرېږدئ که نه په کوم وخت کې چې خلکو زه دروغجن ګڼلی وم د ابوبکر زه ما تصدیق کړو کوم خلکو چې دی نو زه د کور نه شړلی وم د ابوبکر ما د خپل کور کې ځای را کړی دا زما ملګری دی خو بیا هم دومره خبرو باوجود ابوبکر رضی الله عنه را پاسېږي عمر رضی الله عنه نه معافي غواړي او دا عمر رضی الله عنه را پاسېږي او ابوبکر رضی الله عنه معافي غواړي خپل منځ کې خبره شوې ده خو بیا هم څه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې باوجود بیا هم معافي طلب کوي نو ګورئ د انبیاو صفت دی دا معافي غوښتل د صحابه صفت دی دا معافي غوښتل الله رب العالمین جنتونه او مغفرت ورکوي په دې معافي باندې ما او تا ولې چې دی نو کمزورتیا اختیار کو ما ولې تا ځان کې تکبر او لوی پیدا کو ما او تا ولې چې دی نو د دې عمل نه ځان رستو کو پکار دا دې زما محترمو چې دې عفو او درګذر ته ځان مضبوط وتړو اول خدا کوشش وکړو چې داسې ګناه ونه کو چې خبره معافی تراشي خبره داسې تراشي چې په هغې کې زمونږ څه وي کمزورتیاوي او سپکاوی وي اول سوچ پکار دی اول ځان خیارول پکار دی چې یاره دا کار کومه سبا دې کې ماته زما ته ملامتیا نه راځي سبا دې کې ماته خو سپکاوی او کمزورتیا نه راځي که چېرته نه راځي نو هغه کار کول پکار دی که چېرته راځي نو د هغې نه ځان اول نه بچ کول پکار دی خو بیا هم انسان کمزوری دی ګناهګار دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر توابین غوره ګناهګار هغه انسان دی چې هغه څه شی وباسي توبه الله رب العالمین توبه سي او عاجزي وکړي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې مونږ کې عاجزي او انکساري پیدا کړي او الله رب العالمین دې زموږ اعمال هغه عمل وګرځي چې سبا د قیامت په ورځ باندې زموږ لپاره د جنت او د الله رب العالمین د رضا ذریعہ وګرځيږي او د هغه اعمالو د رب العالمین موږ ساتي چې هغه زموږ د جهنم او د الله رب العالمین د قهر سبب ګرځي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صفنا برابر کې نږدې ونی